قدرمنو اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پرون په 14 اکتوبر باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم دغه جرګه چې کوم دی هغه پای ته ورسېده او په دغه جرګه کې بیا دی اخره کې د عدالت په توګه باندې پریکړه وکړه فیصله یې وکړه او هغه قوم ته مخته کېښودې چې هغه دوه فیصلې دي. قدرمن اوریدونکو منګه به په دې پروګرام کې دغه جاج اخلو چې مختصرا به خبره کوو چې کومې فیصلې چې کوم دی هغه قابل عمل نه دي. که موږ وګورو نو لومبه مطالبه د پښتون ژغورنې غورځنګ په دغه فیصلو کوم چې اپلیکیبل نه دي نو په آی کې لومبه دا وه چې په 2 میاشتو کې چې کوم دی فوج دی د خیبر پښتونخوا نه وځي. اوس لکه فوج چې کله د خیبر پښتونخوا نه وځي نو ظاهره خبره ده چې کوم بارډر سمبل شوي دي وخت کې کوم چې دلته کې امنیت په ځای کړی شوی دی هغه زمونږ قبایلي ضلعې دي که یا زمونږ خیبر پښتونخوا نورې علاقې دي او هغه دې نه وځي نو لکه بیا به مخکې څه وي. سوال دا دی لکه نن مو په بنو کې یوه پیښه مخته راله چې په هغې کې 2 پولیس چې کوم دی هغې ژوند د لاسه ورکړی دی او ورسره 3 ترهګر چې کوم دی هغه یې وژلي دي. نو دا د فوج په موجودګۍ کې دومره سخت تھریټ چې کوم دی هغه خیبر پښتونخوا د دې وخت کې رامخته دی ولې چې افغانستان پوله چې کوم دی هغه موږ سره یو ځای ده او هلته کې د زورواکو طالبانو حکومت هلته کې دی. نو هغې د لاندې چې کومه ټي ټي پي ده یا وسلواله ډله ده دغه کلدم تنظیم دی نو هغه هلته کې د هغوی د سوري لاندې چې کوم دی خپل فعالیتونه کوي او دې خوا بیا د هغې اکشن چې کوم دی هغه دې خوا راځي. نو بیا دې نه پس که فوج ستا د خیبر پښتونخوا نه ووته نو لکه بیا به څه کېږي بیا خو به زمونږ او د دهشتګردو چې کوم دی بس په یو بل باندې سر او درز دروز به او عمده عام خلک چې کوم دی هغه پکې وژلي کېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ دویم په دغه غوښتنو کې یوه دا وه چې که فوج نه وځي نو 2 میاشتې پس چې کوم دی موږ به دې خلاف یو تحریک شروع کوو. لکه اوس سوال دا دی چې لکه تحریک په ته په کومه طریقه شروع کې څه به کې که فوج په دې ځای کې 2 میاشتې پس ویم او یقینا چې ویم دا یو ناقابل عمل غوښتنه ده چې هغه نه اپلیکیبل نه ده او ته فوج خلاف چې کوم دی دلته کې یو بل مومنټم جوړ کې او فوج سره د عام خلک ته مخامخ کې نو لکه دې نه به جوړېږي څه عمده غریب خلک عمده عام خلک څنګه چې پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ته یوړل او هلته کې عالمین دلته کې راغی او خپل کارکونان چې کوم دی رینجر او پولیس ته مخامخ کړل هغې یې پیل ته وډبوله. دلته کې خو بیا بل شان د لوبې دلته کې خو بیا د وژلو پورې خبرې ځي نو فوج چې کوم دی هغې ته عام خلک چې کوم دی مخامخ کول نه دي پکاره هغه صرف ترهګرو سره جګړه کوي او هغې زمونږ عامو خلکو سره بالکل جګړه نه کوي خو د هغې څه اصول دي چې کله هغه اصول ماتېږي په هغې باندې برید کېږي د هغې په چوڼۍ باندې ورځي نو هغې به خامخا بیا رد عمل شو کوي. نو لهذا دا مطالبه چې کوم دی دا هم اپلیکیبل نه ښکاري. بله مطالبه دوی دا کړی دا چې یاره په خیبر پښتونخوا کې د بجلي چې ده هغه د 15 روپۍ یونټ کړی شي او کومې چې قبایلي ضلعې وي نو هغې ته د فری بجلي ورکولی کېږي. ګران اورېدونکو که زمونږ دې وخت کې د پاکستان معاشي حالاتو موږ جاج واخلو نو یقینا چې کمزوري دي. حکومت کوشش کوي چې یاره موږ د حالات دې وخت کې ښه کړو. اوس که د بجلی چې کوم خرڅول دي زمونږ د صوبې هغه په وفاق باندې موږ خرڅوو هغې سره زمونږ چې څومره رایلټي کېږي او موږ د آیین په چوکاټ کې دننه دغه مطالبه وکړو چې یاره ستا سره زمونږ دومره پیسې کېږي او دا موږ ته راشه راکړله او جرګې په اړه باندې دغه فیصله کړې وه نو دا به قابل عمل وه. خو دا فیصله چې لکه موږ ته په 15 روپۍ یونټ بجلي راکولی کېږي او که چې کومې قبایلي ضلعې وي هغې ته د فری بجلي ورکولی کېږي نو د پاکستان معیشت سره چې کوم دا څیز قابل عمل نه دی. بله یو پریکړه په دې کې شوې ده چې دلته کې کوم د پاکستان اساسي قانون دی یا آیین ورته موږ ویلی شو چې عمراني معاهده ورته موږ ویلی شو چې دغه دې منسوخ کړی شي او یو نوې عمراني معاهده دې وشي. نو ګران اورېدونکو او کتونکو که موږ وګورو زمونږ د پاکستان آیین چې کوم دی هغه په 1901 کې جوړ شوی و او کله چې دغه آیین جوړېده نو په دې کې موږ یو اړخ چې کوم دی هغه موږ بللم دی بنګلادیش زیادومه نو که داسې یو بل آییني معاهده بله کېږي یو عمراني معاهده بله کېږي نو لکه زمونږ د ملک به څه حال وي. موږ به په دې باندې بلوچ څنګه راغونډو موږ به په دې سندیان څنګه راغونډو پنجابیانو په دې به څنګه موږ راغونډو نو لکه دا اوس غیر ضروري مطالبې چې کومې دي دا هغه دي.
بل یو پریکړه په دې کې شوې ده چې موږ ملټری کورس نه منو. نو ملټری کورس خو دلته کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه داوام کوي چې موږ د آئین په چوکاټ کې دننه خپل مطالبه اګدو. نو په آئین کې چې کوم دی دغه مطالبه د ملټری کورس چې کوم دی هغه لپاره امندمنت باقاعده شو او هغه اوس په وجود کې راغلی دی. نو لکه یو طرف ته د آئین د پاره ته چې زه جدوجہد کوم او د هغې مطالبه ستاسو نه غواړم یا د ما چې کوم ډیمانډ دی هغه زه غواړم. بل طرف ته چې یاره ملټری کورس ته ختم شي نو زمونږ د عدالتونو سیستم خو تباہ او برباد دی چې لکه پرانا ورځ به قاتل قتل وکړي او هغه ته چې کوم دی هلته کې به ریلیز به کړي ویره د خلاف ثبوت رانغی دوا هم د مړی شوي جنازه به هم شوي خلک بوج دم کړی دی کور والا به هم وایي چې زما قاتل عمدیم دی خو بیا هم هغه عدالتونه هغه ته چې کوم دی انصاف نشي ورکولی. نو د ترهګرو ته چې کوم دی د هغې به څنګه بیا هغه پروف په راځي ایویډنس په راځي او خپل کیس چې کوم دی هغه به استغاثه چې کوم دی د عدالت مخکې چې کوم دی هغه به ثابتوي. نو لهذا د ملټری کوډ ختمول دا مطالبه چې کوم دی هم دا اپلیکیبل نه ده. نو دغه یو څو مطالبې وي چې موږ په دې باندې خپل نظر ورکو او بیا زما خپل دا خیال دی چې یاره چونکې دا خو د ریاست سره د منلو وړ نه دي نو په دې باندې به بیا یو قسمه عام خلک چې کوم دی په هغې به انسټیګیټ کیدی شي او کساویږي به راپارول کېږي به او بیا به د ریاست خلاف چې کوم دی یوه بله بیانیه جوړیږي. نو باید چې عام خلکو ته چې کوم دی هغې ته یو داسې لار ورکړی شي چې هغه د ملک په فلاح باندې وي هغه د ټولو قانونو چې کوم دی په هغې باندې اتفاق وي او عام خلک چې کوم دی د هغې ژوندونه خطرو کې وانه چولی شي.